د وفاق د متوسطه ریاضی 2024 دریم باب مالیاتی حساب موږ سوال نمبر 1 او سوال نمبر 2 چې هغه د تناسب راست او معکوس سره تعلق درلود موږ په دغه پلی لیست کې په تفصیل باندې ویلي دي اپلوډ کړي مې دي تی هغه وګورئ. په نن سبق کې به موږ سوال نمبر 3 او سوال نمبر 4 وایو. موږ به دا په مکمل تفصیل باندې پیژنو چې دا سوالونه د کوم قسم سره تعلق لري او په کومه طریقه باندې کیږي. د ټول څه ضروري شی دا دی چې موږ د سوال په عبارت باندې او په مقصد باندې سر خلاص کړو. که زموږ د سوال په مقصد سر خلاص چې د سوال مقصد څه دی او په کومه طریقه کیږي بیا خو سوال قاعده او اصول موږ مخکې ویلي ول د هغه مطابق به موږ حل کوو. سوال نمبر 3 لیکلی دی چې پانی کې پمپ د اوبو پمپونه دي 6 دانې 5 घंटे 30 मिनट में एक टैंक को मुकम्मल भर देते हैं. 6 دانې د اوبو پمپونه دي دا یو ټینک یعنی یو ټانکۍ په 15 घंटे او 10 منټ کې دا ډکوي. उस टैंक को 45 मिनट में भरने के लिए कितने पंपों की ज़रूरत होगी. که وغواړو چې د هغه ټانکۍ موږ په 45 منټه کې ډک کړو بیا به څو دانې پمپونه ضرورت. په دې سوال کې دوه جزء دي یو پمپونه دي یو وخت دی. اوس به زه یو پمپ وکاږم پانی کې پمپ مثلا پانی کې پمپ وکاږم یو داس د دې په مقابله کې یو وخت دی. اوس د اوبو پایپونه چې هغه 6 دانې دي نسبت دا په څو وخت کې دا ټانکۍ ډکوي دا په 15 घंटे او 10 منټه کې. موږ مخکې ویلي وله چې په دې تناسب کې یا په نسبت کې چې موږ کومه قاعده اصول وایو په دې کې به مقدارونه د یوه جنس سره تعلق لري. په هغه کې دا شی ضروري و 15 घंटे دي او 10 منټه دي. موږ به کوشش دا کوو چې د دې دواړو یونټ او یکایي به یوه کړو یا به دواړه घंटे کړو یا به دواړه منټونه کړو. اصول دا دی که دوه مقدارونه راغلي وو یو غټ یو کوچنی و بیا موږ کوچنی و غټ ته نه اړوو بلکې غټ قیمت چې دا کوچني ته اړوو نو موږ به 15 घंटे او منټو ته واړو باره به دا منټونه و د 15 घंटو منټونه سره یو ځای کړو. اوس 15 घंटे څو منټه راځي یوه घंटा 15 منټه ده 15 घंटे دي 5:0:5:30 دا 300 منټه راغله دا 300 منټه به د دې سره جمع کړو دا 310 منټه راغله یعنې 330 منټ. که 6 دانې پمپونه یو ټانکۍ په 310 منټه کې ډکوي په 45 منټه کې به څو دانې پایپونو ضرورت یعنی د ټیم پر ځای به زه 45 منټه وکاږم که په 45 منټه کې موږ وغواړو چې دا ټانکۍ ډکه کړو څو پایپونه به راوړو. اوس به دې سوال ته ګورو مخکې مو ویلي ول چې تناسب دوه قسمه دی یو معکوس دی یو راست. راست معنا دا ده چې یوه حصه زیاتېږي او بله به هم زیاتېږي که یوه کمیږي او بله به هم کمیږي. معکوس بیا ودې ته وایي که یو قیمت یوه حصه زیاتېدل او بله به کمیږي یا یوه کمیدل او بله به زیاتېږي. دا د دې قاعده اصول ول. د دې سوال اصل ځای دا دی چې موږ به دا څنګه معلومو چې دا د کومه تناسب سره تعلق لري آیا دا راست دی که معکوس دی. اکثره طلبا چې کوم سوال کوي د غلطۍ ځای دی. اوس به ودې ته ګورو 310 منټه غواړي 6 پایپه یو ټانکۍ ډکوي یعنې په 310 منټه کې 6 پایپه غواړي چې یو ټانکۍ ډکه کړي. که غواړي چې په 45 منټه کې د 310 منټه څخه خبره و 45 منټه ته ورسېدل نو خو معلومه خبره ده چې دا بیخي ډېر کم وخت دی. بیا خو معلومه خبره ده چې پایپونه به زیات راوړو نو که پایپونه زیات سوله د وخت چې دی د منټو هغه کم سو ودې ته موږ معکوس تناسب وایو. اوس به د دې موږ طریقه مخکې ویلې وه چې حل کوو به څنګه د کوم خوا چې د تیر نشان شروع شوی د هغه خوا څخه به موږ قیمت کاږو 45 نسبت 330 به وکاږو برابر چې نسبت x ځکه موږ په دې سوال کې د دې x قیمت معلومو x په اصل کې د پیپو مقدار دی په دې تناسب څلور حصې دي دې ته موږ وسطین وایو او دا د طرفو دوه قیمتونه چې دې ته موږ طرفین وایو دا د اطراف هغې اصول دا ولو چې وسطین طرفین به سره یو رقم یعنې د هغو اصل ضرب به یو وي طرفین دا به برابر وي د دې اصل ضرب د وسطین. زموږ سره وسطین قیمت چې دی هغه 330 دی ضرب 6 طرفین چې یا 45 ضرب x دی. اوس دا دوه به موږ سره ضربو چې کوم قیمت یې راغلی بیا به 45 موږ پر هغه باندې تقسیمو دا به زه د دې سره ضرب کوم چې 0:0 چې 318 یک اصل دی چې 318 دا 19 او 80 راغلی برابر دا 45 x راسي دغه 45 x سره ضرب دی خو دا به تقسیم سي ځکه موږ څلور خبرې مخکې کړي ولې په مساوات کې موږ ویل که چیرې یو عدد ضرب واخواته دې واړوي تقسیم به سي که دا تقسیم واخواته دې واړوي دا به ضرب سي که دا جمع واخواته دې واړوي منفي دي که منفي واخواته به دا جمع کیږي. دغه اصول به موږ یاد ساتو د دې په ذریعه به موږ مساوات حل کوو.
اوس دا 1980 رالی دا 45 ضرب دی خو دا په تقسیم x برابره 1980 پر دې به 45 موږ تقسیمو د قیمت موږ دلته وکاږو اوس x برابر دی د 1980 دا پر 45 باندې تقسیمو دا به موږ پر 5 باندې کاټ کو دا به 5 9 45 راس بیا به 5 3 15 راس 4 به وجې ته ورکو دا به 48 5 بیا 9 45 د دې څخه 3 پاتې وجې ته ورکو دا 30 5 30 دا به موږ نور کاټ کو پر 3 باندې 3 تیا 9 3 کم 3 3 تیا 9 او 3 2 6 دا مزید هم کاټولی شو 3 کم 3 3 4 12 1 وجې ته ورکه 12 3 4 12 یعنی د دې جواب زموږ سره 44 د دغه x قیمت چې موږ پیدا کوو هغه 44 د 44 مخ ته به زه پمپ وکاږم د دې معنا دا ده که شپږ پمپونه دا ټانکۍ په 310 منټه کې ډکوي هغه ټانکۍ که په 45 منټه کې ته ډېر ژر وغواړې چې ډکه کړې بیا به د شپږو پیپو پر ځای باندې ودې ته 4 پیپونه تور اچې بیا دا ټانکۍ دې ډکولی شي د دې یوه طریقه دا ده چې د دې سوال صحیح او غلط معلوم کړي د دې پړتال کولی شي د x په ځای کې تی 44 وکاږي دا طرفین ضرب کړي دا وسطین ضرب کړي د دې دواړو خواوې به برابرې راځي دا د دې سوال قاعده اصول دا سوال چې دی دا د معکوس تناسب سره تعلق لري راځو اوس څلورم سوال وایي اول به په څلورم سوال سره خلاص کړو په دې کې یوې خبرې ضروري دي یوه خبره دا ده چې د سوال په عبارت به موږ سره خلاصوو چې دا په کومه طریقه لیکلی دي بل چې کوم وخت موږ د سوال قیمتونه ولیکل دلته په دا ځای کې چې موږ دا معلومو چې دا راست تناسب دی که معکوس دی دا دوه ځایه ضروري دي د سوال که دا کې موږ غلطي نه وکړو بیا سوال کې غلطي نه راځي وہ سوال لیکلی دی 16 کاپیوں کی قیمت خرید 520 ہے روپے 14 کاپیانی کترانی سے 1500 پی بھی معلوم کرے تا دا معلوم کہ اسی 30 کاپیوں کی قیمت خرید کیا ہوگی کته 14 کاپیانی په 1500 پی رانی سے کته وغواړي چې دا زیات کې 10 کاپیانی کې بیا به قیمت خرید سوی یعنی دوه قیمتونه دي زموږ سره یو به زه کاپیانی وکاږم کافیه نسبت یو قیمت خرید دی قیمت خرید یعنی 14 کاپیانو قیمت خرید چې دی هغه 1500 پی دی که ته د 14 پر ځای باندې 10 کاپیانې رانیسې در کاپیانو لاندې به زه 30 وکاږم نسبت بیا به څوی قیمت خرید یعنی په دې کې به موږ قیمت خرید معلومو اوس هغه ټکی دا دی چې اوس به په دې کې موږ ګورو چې دا تناسب کم تناسب دی آیا دا راست دی که معکوس دی دا ډېره اسانه خبره ده چې 14 کاپیانې په 1500 پی دي که ته کاپیانې څونه زیاتې نو قیمت بیا هم ونه زیاتېږي نو د کاپیانو قیمت زیات سو قیمت خرید به هم زیاتېږي و دې ته موږ راست تناسب وایي ځکه د دې په نورو سوالو کې موږ تفصیل ویلی و د تیر نشان چې په کوم طرف باندې لیکل سوی موږ په خوا باندې بیا قیمتونه کاږو مثلا دا 520 دی د x په خوا باندې لیکل سوی دی اول به 520 وکاږو نسبت x برابره دا 16 دی د 30 خوا ته 30 به وکاږو دا زموږ سره د مابینځ دوه قیمتونه چې د تناسب څلور حصې دي دوه د مابینځ دي و دې ته موږ وسطین وایو دوه دا د سر قیمتونه دي و دې ته موږ طرفین وایو دا قاعده اصول دي چې طرفین وسطین اصل ضرب برابر زه به دلته وسطین وکاږم وسطین دا برابر دی د طرفین د اصل ضرب د وسطین قیمت چې دی هغه زموږ سره 16 او x دی یعنی 16 ضرب x برابر دی د طرفین هغه 520 دی 520 ضرب 30 دا دواړه به موږ ضربو که دا ضرب کو بیا به 16 پر دې باندې تقسیمو بیا د x قیمت معلومولی شو دا به 16x راسي برابر دا به موږ سره ضرب کو دا دواړه صفرونه به وکاږو 3 2 6 به راسي 3 5 15 دا به خواته د 16 تقسیم سي ځکه قاعده اصول موږ ویلي چې ضرب خواته واړو د مساوات د تقسیم راځي x به پر دغه ځای پاتې سي 15 دا 600 پر دې باندې به موږ 16 تقسیمو دا به اسانه د سمجاویدو دپاره پر دو باندې اول زه کاټ کړم دا به 2 8 راسي یعنی 2 8 16 دلته به دا کاټ کو 2 7 14 یو به دې ته ورکو 2 8 16 دوه صفرونه به رقم سره وکاږو بیا به پر دو باندې کاټ کو ځکه پر کم عدد کاټوم چې در چا بیا په دې سر خلاص په کاټېدو کې به دې پر اساني بیا به 2 4 راسي بیا به دا 2 3 6 راسي یو به دې ته ورکو دا به 2 9 18 راسي دوه صفرونه به وکاږو بیا به دا پر 4 باندې کاټ کو 4 کم 4 4 به 9 30 راسي یعنی د دې څخه 3 پاتې سول دا 3 به دې ته ورکو 4 7 28 براسي 2 پاتې سو دې ته ورکه دا 20 4 5 20 د دې قیمت چې دی د unknown value نامعلومه قیمت فروخت یعنی د دې مخ ته به زه x وکاږم قیمت خرید سو د دې معنا دا ده که چیرې 14 کاپیانې په 1520 پی 10 کاپیانې که ته غواړې چې رانیسې د هغو قیمت به 915 پی
دا سوال نمبر 4 چې دی دا د راست تناسب سره تعلق لري ځکه دواړه قیمتونه چې دي هغه سره یو رقم دي. دا سوال نمبر 3 او سوال نمبر 4 د دې ثبات کې بیا 5 6 7 پر مخ باندې وایي